منګ چې کم شرک کې مبتلا یو او کم حلال شیزونه مونږ ځان ته حرام کړی دي او حرام شیزونه مونږ ځان ته حلال کړی دي نو د دې آسان جواب مونږ سره دا دی چې دا د الله خوښه ده نعوذ بالله که الله تعالی نه غوښتلی نو مونږ به یې منې کړی وی که نه او که الله تعالی نه وی غوښتلی نو مونږ له دا ماحول نه وی راکړي او که الله تعالی نه وی غوښتلی نو مونږ له دا طاقت نه وی راکړي نن چې مونږ او تاسو ګورو چې کم لوی جرایم پیشه خلک دي د خلکو خاندانونه وران کړي دي د خلکو کورونه وران کړي دي او ډېر قتلونه او مرګونه لوی جرمونه چې تاسو کې وشي چې یاره دا لار د ولې اختیار کړه وای بس د الله خو خوان دا هغه د مشرکین جواب دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم دينا مخي آيات مباركو کی دے تفصیل سرا الله جل شانه د یهودو هغه باطل عقاید چې د حلت او د حرمت په باب کې د حلال او د حرام په باب کې هغه د ځان نه مقرر کړو دغه مذمت بیان فرمایي چې د حلت او د حرمت اختیار صرف د الله سبحانه و تعالی سره دی بل چا سره نشته او بیا دغه يهودو د خپل دغه قبیح فعل د پاره مختلف قسمه هیلي حوالی دوی پیش کولی باقی کی یو آخری چکلا غوی نورو دلائلنا بے بس شو عاجز شو نو یو آخری شیطانی چال شیطانی دوکا او شیطانی وسوسه چې کوم دا غوی پزړونو کې وغه اخکارا کړه او دغه شیطانی چال او وسوسه چې کوم د يهودو دل ته الله تبارک وتعالى د مشرکین ذکر کړی دی نو هغه نن سبا د ډیرو هغه خلکو چې وی یو مسلمان او په یو ګناه کې لګیاوي د ګناه په کار کې لګیاوي نو چې کله ورته یاد دهانی وشي چې را استاد موجوده ژوند دا د ګناه دا د معصیت ژوند دی د نافرمانی ژوند دی د الله سره د بغاوت ژوند دی دا پریدا نو جواب دا ملاویږي چې را بس کې دې شي دغه د الله خو خوانو او دغه چې کوم په معاشره کې چې کوم جرایم پیشه خلک دي قتلونه کړی وي مرګونه کړی وي د خلکو کورونه وران کړی وي او ډېر ډاکی او غلاګانی او شوکی او ډېر لوی جرایم کړی وي تر دې پورې چې قتلونه کړی وي او چې کله ورته پوسو چې را خپل ځان د جرایم په لار کې دونه مخ کې ولې لاړی په دې مختصره زندگی کې چې ته دومره انتها ته ورسېدې چې ستا د لاسه د چا کور وران شو د خلکو کورونه وران شو دې انتها ته ولې ورسېدې نو جواب دا ورکړي چې یاره بس د الله به دغه خوښه وانه دا د هغه مشرکینو جواب دی د مؤمن جواب دایي چې د مؤمن عمل د مؤمن میشن هغه همیشه محتاط طریقې سره قدم اوچتول دی محتاط طریقې سره سوچ کول محتاط طریقې سره عمل کول محتاط طریقې سره خبرې کول او دغه سي د خپل د ژوند د خپل د زندګۍ په خپل باندې اصلاح کول او خپل ژوند
نیکو خلقو په صحبت کې تیرول او د ګناه نه او د معصیت د ژوند نه ځان بچ کول دا ضروری دی. دا څنګه چې دا سلاره اختیار کی چې هغه ګناه طرف ته تابوزی، هلاکت طرف ته تابوزی او د الله نافرمانی طرف ته تابوزی او بیا چې کله گیر شي نو بیا وی چیرې کې دې شي د الله دغه خوخه وا نو د الله خوخه دا نه ده. نو دغه مشرکین الله جل شانه د دوی هغه آخري هله ذکر کوي. الله تبارک وتعالى دوی ته وی ک تاسو سره دلیل وینو وروړي، هیڅ دلیل تاسو سره نشته سوای د توهمات او د ګمانونو مطابق تاسو جن تیروي. کچری الله تبارک وتعالى غوښتل نو تاسو ټول ته هدایت درکړو او دوی ته وایا کچری تاسو سره حجت وی س دلیل وی س گواهان وی نو هغه وروړي چې الله جل شانه کم شی حلال کړی دی او کم شی حرام کړی دی. سيقول الذين اشركوا خامخاوي مشرکان لو شاء الله کچری غختلی الله جل شانه ما اشرکنا نو شرک بنوي کړي مونږه ولا آباؤنا او نو پلارانو زمونږه ولا حرمنا من شيء او نبو حرام کړي مونږه څه شي كذلك دغسي كذب الذين نسبت د دروغ کړو هغه کسانو من قبلهم نسبت د دروغ کړو توحید ته هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه وړاندې وو حتا ذاقوا بأسنا تر دې چې اوسکلو دوی عذاب زمونږه بأس شدید سخت عذاب. قلت ورته ویا هل عندكم آیات سرشتا من علم سدلیل فتخرجوه لنا وخکار کړی مونږ ان تتبعونا نکوي تابعداري تاسو الا الظن مگر د ګمان وان انتم او نه تاسو الا تخرسون مگر پتوک اٹکل روان اٹکل کارونه کوي وان انتم الا تخرسون نکوي تاسو مگر پتوک اٹکل په ګمان باندې او په بغیر څه دلیل نه کار کوي لګیاي. قلت ورتویا فلله الحجة البالغة خاص الله لرده دلیل پورا فلو شاء لهداكم پس که اختلی الله جل شانه نو خامخا به هدایت درکړې تاسو تاجمعین ټول ته. نو دا یو شیطانی وسوسه ده او یو باطله حیله ده چې انسان د خپل د شیطان او د نفس د خواهشاتو مطابق گناهونه وکي او دغه گناه در گناه یو داسې انجام ته ورسي چې بیا انتهایی پښمانتیا وي. نو چې کله ورنه تاسو شي چې یاره دا گناه داسې دی انجام ته ځان ولي ورسو نو جواب دا ملاويږي چې کېدې شي د الله پاک دغه خوخی زما د پاره الله تعالی دا جون خوخ کړی وي. حالانکه دا سینه ده رب کائنات دو خبرې چې هغه منتخی یو د الله جل شانه رضا ده او دویم د الله جل شانه منشا ده. د الله تبارک وتعالى مشیت دی او دویم د الله جل شانه رضا ده. مشیت د الله تبارک وتعالى طرفنا اجازت او د الله تبارک وتعالى طرف نه اختیار دا هر انسان ته د هر کار د پاره داشته نیکو بد د پاره مؤمن او کافر د پاره موحد او مشرک د پاره اطاعت گزار فرمانبردار او فاسق فاجر د پاره هر چاته د هر قسم د عمل اختیار او منشا الله جل شانه ورکړي دي. نو یو د الله مشیت دی یو د الله رضا ده. د الله رضا پس کې دی نو دا د هر انسان په فطرت کې الله جل شانه دا سیز خود ده. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام دا الله محبوب پیغمبر فرمای چې کله هم یو معشوم پیدا کیږي نو دا د اسلام په فطرت باندې پیدا کیږي. فلابویه او یهودانه او ینصرانه بیا د مور پلار خوخه د اولاد نه يهودي جوړ کی یا نصرانی جوړ کی
هر انسان فطرتن دا د اسلام په فطرت باندې پیدا کی او بیا الله رب کائنات د انسان په دی باطن کې د انسان په زړه کې یو داسې نظام یخې چې هغه د بد د خو د بد تمیز کوي جایز او ناجایز ورته کوي دی وجنا علما فرمایي چې کله یو سړی یو کار کوي اول خپل د زړه نه فتوا غشتل پکار دی چې زړه کې دنه چې کوم مفتی ناشته هغه ورته څه فتوا ورکوي نو چې کله د زړه نه د خپل ضمیر نه یو سړی مسلې ته پوښتنه کوي نو هغه ضمیر ورته وایي چې نه دا کار مکوه چې ضمیر زنده وي مرده نه یو هغه سړی وي چې هغه د ګناهونو د نحوست د وجنه او د باطینی او د زړه ظلمت او د تیاری د وجنه داسې ګناهونو کې ککړ شي چې زړه تک تور شي حدیث پاک کې دی چې یو ګناه وکي یو انسان زړه باندې تور داغ ولګي او چې کله توبه وباسي استغفار وکړي نو هغه میټاو شي او که بیا توبه نه وباسي په مخه ګناهونه کوي نو تر دې پورې چې دا زړه تک تور شي او بیا په دې کې د حق د قبولولو صلاحیت پاتې نشي او بیا په د باندې چې هغه نیک عمل بدلېږي نیک محفل ور باندې بدلېږي او د ګناه په ماحول کې دا خوشحالي نو لہذا چې معمولی هم زړه چې هغه ژوندۍ وي هغه کې خوف خدا وي نو چې کله دی د ګناه کار کوي د الله د نافرمانی کار کوي نو د ضمیر او د زړه د ملامت کوي نو ټول نو لومبي د خپل زړه او د خپل د ضمیر نه فیصله غشتل پکار دي دا سوی نو لہذا یو مسلمان همیشه د الله تبارک وتعالى رضا ته ګوري د الله مشیت ته نه ګوري او زمون بد قسمتي دا چې سرنګي پدی آیتونو مبارکو کې ذکر شو مشرکانو سره کافرانو سره يهودو سره هیڅ دلیل پاتې نشو د نبی صلی الله علیه وسلم په وړاندې هر قسمه دلیل جواب ورته کافی شافی جواب ورته ملو شو نو اخر کې چې کله لا جواب شونه وی چې یاره منګ چې کم شرک کې مبتلا یو او کم حلال شیزونه مونږ ځان ته حرام کړی دي او حرام شیزونه مونږ ځان ته حلال کړی دي نو د دې آسان جواب موږ سره دا دی چې دا د الله خوخه ده نعوذ بالله که الله تعالی نه غوښتلی نو موږ به یې منې کړی وی که نه او که الله تعالی نه وی غوښتلی نو موږ له دا ماحول نه وی راکړي او که الله تعالی نه وی غوښتلی نو موږ له دا طاقت نه وی راکړي نن چې موږ او تاسو ګو یو مسلمان به خپل نفس سره مجاهده کوي د خپل د نفس خلاف جهاد به کوي د خپل د نفس د شر نه بزان بچ کوي او هر خبره کې دا ګوري چې یاره زما انایت او زما نفس او زما خواهش دا رسو الله او د الله د رسول خبره دا مقدم چې کله په دې بنیاد او په دې اساس باندې یو مسلمان ژوند تیر کی د الله تبارک وتعالى رضا مخ تکيري نو الله رب العالمین د په حق لداسي فیصله کوي چې بیا د ګناه نه د معصیت نه د نافرمانی نه د حفاظت کوي دا د الله تبارک وتعالى د رضا هغه فائدہ وا چې یو مسلمان هر عمل چې کوي د الله تبارک وتعالى د ناراضګۍ نه ځان بچ کوي داغي صله او داغي نتیجه دا روزي چې الله رب العالمین به د خپل د بندر د رضا مطابق فیصله کوي چې څه د خوخوي الله تبارک وتعالى داغي مطابق د فیصله کوي او چې څه د زړه چاحت وي الله تبارک وتعالى هغه ورته پوره کوي